الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بني اسرائیل د نعمتونو تذکره وا. اولنې انعام داو چې یو شان دریاب دی، هغې پکې تاسو پکې هم لاړئ او هغې پکې هم راغلو، نو تاسو له الله نجات درکو، تاسو ته ژوندي راوختئ او هغې پکې هلته کې مړه شو. نو دا وجه سوا بل وجه نوا، دا د الله تاسو باندې پیرزونه وا، احسان و نعمتو چې تاسو یې بچ کړئ او هغې پکې تباه کړو. د هغې چې کوم عملونه و د هغې څه تذکره یې وکړه. اوس دې ځای نه د دویم انعام تذکره کوي. اولنی انعام هغه د فرعون نه نجاتو، د فرعون نه خلاصېدلو. فرعون الله وی ما تاسو د فرعون نه خلاص کړئ، تاسو له به سزاګانې درکولې، ستاسو نه به بیګارونه اغستل، ستاسو خدمتونه به اغستل، ستاسو زامن بچی دا به وجل، ستاسو زنانه به بے حیا کولی، زنانو نه به خدمتونه اغستو. یذبحون ابناکم کې بعضی دام ویلی چې هغه زامن به ستاسو وجل، هغه نارینه به وجل چې هغه نارینه توب پکې و، هغې کې د وینا طاقتو خبره کولی شوه، نو هغې نه پرېښودو، هغې وجل. بعضې خلکو نه د بعضې خلکو نه چې یره کېږي، نو هغې له سکنده ورته کني او سبانه وله جوړوي او هغه لرې کوي. فرعون هم دغسې چل کاو، کم چې واړه هغې وجل، کم چې پکې مشرانو د جبې خاوندانو نو هغې وجل، کم چې خزونه غونته کې وو نو هغې پرېښودل. نو دا د فرعون د طرف نه دغه سزاګانې وې، دغه مصیبتونه او تکلیفونه و، نو الله وایي ما تاسو د فرعونیانو نه، د فرعون نه مې خلاص کړئ. نو دویمه خبره د غر کېدو نه بچ کېدلی. دریاب دی، یو شان دریاب دی، تاسو دې بچ کېږئ او هغه دې غر کېږي، نو دا نور څه نه و، خو د الله کارو، الله تاسو بچ کړئ او هغې پکې غر کړه. فرعون هم غرق شو او د فرعون ملګري هغه هم تباه شو. ورپسې تذکره بیا د موسی علیه السلام کوهی تور ته تللو، یوې میاشتې دپاره او بیا پسې ورځې زیاتې شوې، 40 شوې. په دې کې دی د سخي عبادت شروع کو. نو ورپسې تذکره د هغې راځي چې ما تاسو له د هغې نه هم معافی میته وکړو، او ورپسې کتاب خبره وه، څه بعضې تذکرې شوې وې، کتاب تذکره هم شوې وه. دا هم یو انعام و. بیا ورپسې د توبې دپاره یوه توبه هغه په ژبه یو عملي طور باندې توبه
نو د هغې تذکره پکې هم راځي. نو الله وایي هغه مې ته معاف کړه. ورپسې بیا څه مختصر غوندګې تذکره مخکې شوې وه، 8 نعمتونه وو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، او کله چې سیرې کو منګه ستاسو په راتلو سره دریاب، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نو موږ نجات درکو تاسو لره، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، او غرق کړو منګه فرعونیان، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، او تاسو قتل دی اخطل آخرنه سړی د دی اخطو، او داغي آخرنه سړی ورننه وته دریاب کې ورننه وته. دا تذکرہ رستو نورو صورتونو کې بیا راځي. دغه بنی اسرائیل چې روانو دی اوتل، فرعون پسې بیا هم ور پسې شو، لښکرې ورسره دي، روان دي نو لاندې کولې د فرعون د بنی اسرائیلو. موسی علیہ السلام ته وی خبر اورانه شوه، مخې ته دریاب دی او شاته فرعون راو رسید، انا لمدرکون، یقینا من خو لاندې کړی شو. موسی علیہ السلام ته وی کلا، چری داسې نه ده، منګ لاندې کړی شي نه یو. ان معي ربي سيهدين، ما سره ما زما رب دی، ما ته بخونه خي، ما ته وی چې اوزا نو زه راویستلم، نو زه نه د غر کېدو د پاره راویستلم او نه د فرعون د مقابله د پاره راویستلم. الله رب العزت د طرف نه ته حکم وشو، فضرب بعصاك البحر، په دې خپل امسا دې د دریاب ووهه. دریاب چې وو هغه کې لارې جوړې شوې، په لارو باندې بیا دې روان شو لاړه. فرعون چې راغی هغه پکې ورننوت، فرعون باندې دریاب بیا راغی و، فرعون او فرعونیان څومره چې وو هغه پکې تباه شو. موسی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره لاړ، پورې وته. نو دغه بنی اسرائیلو دغه وی زموږ د خلک هم وایي چې چېرې وکړو، دوه کې ګیر شوي وي. بنی اسرائیل هم وایي موږ په دوه کې ګیر شو، یو طرف ته ټانګ دی بل طرف ته پړانګ دی، وایي یو طرف ته دریاب دی بل طرف ته فرعون راورسید. وی قتل ویا خو راغی، نو د فرعون خو ځان لا یو طرف ته روب هم دی او فوج ورسره دی، ډېر شی فوج دی ورسره. نو ایمون خو لاندې شو. الله وایي داسې نه ده، خبره د نعمت وه، دا نورې تذکرې نه کوي. نو الله وایي تاسو چې کله راغلی نو موږ دریاب سیرې کو، لار کته لاندې هر څه پکې ښکاره شو. نو دې په ځمکه کې تللي، په ځمکه باندې قدم یې ښودی دی تللي. الله داسې هم کولی شوه چې په مخ د ځمکه باندې په مخ د دریاب باندې روان کړي وي او تلي وي، لیکن الله هغه شانتي ونه کړه. الله دا بل شان وکړه، دریاب یو طرف ته بل طرف ته اوبه ودرولې، منځ کې لارې جوړې کړې، یوه لار هم نه 12 لارې، او په هغې باندې دی روان کړه، پورې وتل. که دغسې د دریاب په مخ باندې پورېستی نو الله قادر دی، لیکن هلته کې هغه نورو خلک هغه چې راغلوی نو هغه به بیا نه تلو، نو هغې دپاره مې یو لار جوړوله که چې کله ځمکه به ځمکه ده، وچه ده، اوس روان دي پې، نو هغې پې هم روان شو. هغه دریاب وایي که دریاب خلق قصه کوي، وایي مولي صاحب وی چې څوک بسم الله وایي په یو سین باندې ور پوریوزي، سین باندې آزاد به پوریوزي، شنازونو مانازو ته ضرورت نه وي. هلته کې یو سړی به راته پورې غاړې نه روزانه پی به یې راوړو، خرڅول به یې دلته کې. هغه چې واورېد هغه وایي دا خو مزې شوې، دا به کوو که نه. شناز یې پرېښو، بسم الله به یې ووایې، بس روان به شو، دریاب
سین باندې به پورې ول بله خلک راجمع شو مولوي صاحب ته وې تا خو دا خبره کړله خو د دې باندې ته وسامول تب یې وکړه موږ ته پریکټیکلي موږ ته وښایه هغه ویه لکه رسۍ راوړئ ځان ته اول رسۍ واچو منو که زه چې بیا یې وړمه نو بیا به ما را نه صحیح راکاږئ به مې نو هلته کې هغه د یقین نشتی مولوي صاحب هغه یقین نشتی دا ځان له یقین غواړي محنت غواړي مجاهده غواړي او اوس کې یو سړی داسې کوي اذا الله ما لار راکوي دا جایز نه دي یو تنو هغه ته ته دا هغه بره ځای نه راټوپ کا که الله تا بچ کوي بچ به دی کی هغه وایي دا تا ته چا ویلي الله به زما امتحان خو اخلي لیکن زه څوک یم چې د الله امتحان اخلم دا خو د الله امتحان اخیستل دي ته دریاب باندې ټوپ کې او شیشه سره نشتی اچھا ویلی اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں دنیا دا دنیا اسباب با اختیار ہے پوری اسے پا دریاب باندے نو تا دا حکم دے تبا زان لا پا دے وقت کے دا وقت مناسب اسباب بزان لگورے کاغا جالا دا کاغا شناز دے کاغا ٹوپ دے کاغا نور داو جیکٹو ندی ہر شجرے خو یو شے بزان لگورے او بیا بسم اللہ کو زیبا وزا بیا ورطا ٹوپ کولو اجازت نشتی اللہ ما بچ کی دا ما بچ کی دا اللہ امتحان بنا خلیخا چا کدغه سکړ لې جو کله پکې سړی گیر شي ها حکم د چا طرف نه دی الله طرف نه حکم دی پیغمبر ته ویلې داسې وکړئ ځئ بیا به منئ الله حکم دی هر څه چې کېږي اوس به کوې ما او تا ته د الله طرف نه حکم نشتی دغه پیغمبر نشتی وسو چې هغه موږ ته دا ووایي چې او د الله طرف نه دا حکم دی ما او تا ته نه ویلی کېږي ما او تا باندې وحی نه راځي نو ما او تا به د الله امتحان نه اخلو ښه سړی دی دلته کې ودرېږه تا باندې ډز کوم که الله دې بچ کوي جو بچ بدي کي او که نه ستا وخت راغلی جو مړ به شي دا اجازت نشته دا خو د الله امتحان اخلي الله امتحان اخیستل نشتي ستا دا ډز کول دام ناروا دي چې ته بل دی به انسان باندې ډز کې بې وجې کې نو الله رب العزت د طرف نه که بعضې خبرې وشي حکم دی داسې کوا وکا دریاب ته دی دنګل دی وردانګه الله ویلی وردانګه بس الله به بچ کی ورته وردانګل لی وردانګه وتا الله ویزا تا ورته غرزه خیر دی غرزه دی ابراهیم علیہ السلام ته غرزاو ملائک راغلو موږ ته بچ کوو نه ستاسو امداد مې نه دی پکار الله زما حال اینی الله ما ته ویلی بس سکیږي سره کیږي بخیر دی دا برداشت کې او شو الله رب العزت التګه پاور کې ابراهیم علیہ السلام بچ کو چوڑکی چا باندې راکاږي ای جاتا ته نشتی کله دی وجنی جو عمر باندې کې نه ستا په ځای باندې دغه راولي ګډ براولي الله بگی نه تا ته دا حکم نشتی الته پیغمبر ته حکم کړه والله وی وکا او ټیک د کو هغه وکړه او شو بلشان خپل زوی الله والله وی الله لیکا الله ابراهیم علیہ السلام ټیک دا ما او تا ته حکم نشتی ورخه الله طرف نه حکم وشي وکا ټیک دا الله طرف نه حکم نشتی اوس ونه کیږي ما تا ته حکم نه کیږي دا نه چې زمونږ هغه د ابراهیم علیه السلام ته حکم شوی و هغه خپل زوی حلالاو د هغې په ځای باندې ګډ حلال شو
لیکن خدا الله کارو الله وی تسی اوکا نا کول ما تا ته حکم وشي د نقصان د چیز چې دا اختیار کا ما ته به اختیارو چې الله طرف نه حکمي د ځان نه ما ته دا لا امتحان اخلو نو دا بنئ نو اس فرقنا بكم البحر او کله چې سری کو موږ تاسو پراتلو سره دریاب فانجیناکم موږ نجات درکو تاسو لره واغرقنا آل فرعون او غرق کړو موږ فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو قتل دی کته چې بس دغه په دریاب کې سو سره کیږي موږ اینو دریاب کې چې خلک سین ته چې اورځيږي د څکې غوپې وਹੀ کته کیږي پورته کیږي لاس وਹੀ خپې وਹੀ سکیږي سکې ټول سچې دی قتل او هغه اخر کې د دریاب هغه اورځول غاړې ته راورځول د سکی دریاب دغه سکی سینې نو سینې وړي په کته باندې او دریاب هغه هم یو ځای ته بل ځای ته ویسي او غاړې ته راورځي دا په دریاب کې نه ځایږي بعضې الله پناه کی او بعضې یو غاړې ته راورځي دلته کې یو خبره بله کېږي اغرقنا آل فرعون یو تن تیر شوی دی محقق سے وہ محقق دوانی هغه وایي دلته کې الله ویلی چې اغرقنا آل فرعون منګه فرعونیان غرق کړو د فرعون آل یو غرق کړو معنی وداسي آل فرعون د فرعون آل من غرق کړو نو مطلب دا چې فرعون بچ شو او آل غرق شو لیکن دا خبره دا غلطه ده اصولی طور باندې غلطه ده او کنا ته اصولی طور باندې دا خبره اومانه اجازه ته چې کوم خبره کې ستا خبره صحیح لیکن قرآن کریم کې نور سورتونو کې الله ویلی فرعون می غرق یو ځای دی ګڼو ځایونو کې دي رستو برازي فرعون غرق شوی دی سورۃ بنی اسرائیل کې امراضی او موږ چې کوم سورتونه عام طور باندې یادي خلک وی سورۃ مزمل له الدغه کې وی دقه مراونیو سورۃ النازعات کې وی دې مراونیو دقه فرعون می غرق او دغه سراس چې څومره هغه ټول ناغوي چې دا زموږ په ذهن کې خبر راځي د فرعون آل نو مطلب چې فرعون ته او شو کنه هغه چې یو وې د پلان کې نوکر یو وو مطلب پلان کې هونه والے کنو نوکر ولواله نو دلته کوم خبر راځي د پلان کې نوکر نو فرعون آل نو فرعون ته جدا شو آل جدا شو مضاف الیه کې حکم بچا باندې لګي دا ځان طالبانو مسلې دي او په ځین کې خبر دا راځي چې آل فرعون دا باندې څوک اعتراض کولای شي چې آل فرعون چې شونو آل غرق شو فرعون بچ شو لکه څنګه چې محقق دوانی ویلی او د مضاف الیه مبارک قیدم دغه دا لکه غلام زیدین دی د زید غلام هغه هغه مړکو د زید غلام مړکو نو مطلب زید خو نه مړ کړی کنه غلام ولا مړ کړل وهله دې نو زید خو نه والے غلام ولا وهله خبر دغه سی راځي نو دلته کې آل فرعون راځي نو دا یو اصول دي قوانین دي نو قوانینو کې دا راځي یو اهل له یو آل له نو اهل چې کله ذکر شي نو پاغي کې قانون بستا دا چلیږي ته چې کماوي چې مضاف باندې حکم لګي مضاف الیه باندې نه لګي نو آل باندې به حکم ولګي او اهل باندې به حکم ولګي او پر مضاف الیه چې کوم راځي هغه باندې به حکم نه لګي لیکن دا د اهل په باره کې دا د آل په باره کې نه دا آل چې کله راشي نو دې کې با مضاف هم شامل مضاف الیه هم شامل دواړه به شامل لکه موږ چې وایو آل محمد یا آل ابراهیم نو پای کې آل ابراهیم کې ابراهیم علیه السلام هم داخل لے او په آل محمد کې محمد صلی الله علیه وسلم هم داخل لے نو دغه سي آل فرعون دی
نو فرعون هم تباه شوی دی او آل هم تباه شوی دی او دا قرآن کریم کې نور سورتونو کې دا غي وضاحت په دغه طریقې باندې شوی دی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً او کله چې وعده واغسته موږ د موسی علیه السلام نه د 40 شپو. اول کې رست براشي د 30 لیله وي 10 شپې وي. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 نو موږ په لسو باندې هغه نورې پوره کړې 40 جوړې شوې. ناول 10 شوې بیا 40 شوې. ادا الله حکم دا غي د وجنه سچ کېده او شو. نو موسی علیہ السلام لاړ نو دی چلو کو ثم اتخذتم العجل من بعد بیا اونیو تاسو سقلرا من بعد رسو داغنا رستو داغ دتلونا هغه لاړ دلدګی دی دا چلو کو دلدګی استخذتم العجل اونیو تاسو سقلرا تاسو سقه اونیو پس شي اونیو یې په عبادت باندې یا اتخذتم په معنا د عبادتم ده ثم اتخذتم العجل ثم عبدتم العجل بیا تاسو عبادت کو دسخي نه اتخذتم العجل الها تاسو اونیو عجل لرا په خدای توب په اولوهیت په عبادت من بعد رست داغنا وانتم ظالمون تاسو وی ظلم کون کی. واقعا دا سخیدہ اغبرست رازی تفصیل واقع رازی حال دکی وصر یو سامریو داغنم هم موساو او موسی علیہ السلام چکلا خبر بیان کړه اغلاړ موسی علیہ السلام لاړ نو موسی علیہ السلام لاړو دلته کې دا نور خلک پرې خو دو هارون علیہ السلام ته وی چې تبا دیتا نیغه لار خې اغي ته وی تاسو به د تابعداري کوي د خبره به منئ. موسی علیہ السلام یو لاړ او هارون علیہ السلام پاتیو پدې کې دغه خلک نو بعض خلک خبره کوي وای په هر جماعت کې د امام د سر دردې د پاره یو تنی پکې الحمدلله زموږ په جماعت کې وسوک نشته هو په عامو جماعتونو کې دا امام ته پوز لراغلي چې چلو کو دي سره هر محله کې چې ګورې نو دي خلک به پکې چې امام په قرار نه پریدي امام ته وای مخکې رااله ورستو لاړې دا چل دی کو دا چل دی کو نو الحمدلله زموږ په محله کې خصوصیه په نورو کې په دې زموږ په ثابت کې لګي خبره نشته تقریبا لیکن په ډیرو ځینو کې هغه کې دا خبرې دي هغه امام خپل نوکر غني نو چې امام نوکر شو نو بیا وته کینا جواب کینی چې پاسه وي پاسی به دا قصي او چې کله امام او دا امام سکی امام دا خپل امامتی جاب غني دا زما د نوکرۍ ځای دی نو که زما نه پلان کې سیب خپه شو دا پلان کې خبره مې وکړه پلان کې سیب خپه شو زما یا به د امامتۍ نه وزم او یا به زما اړه کمیږي یا به تنخواه نه راکوي دانې به نه راکوي یو د هغې وجې نه امام صاحب چې دی نو هغه دیشي ته خپل جاب وی خپله نوکري ګڼي نه دا ځان له یو منصب دی نو چې کله امام خپل منصب وپیژن مقتدیانو خپل امام وپیژن نو بیا به دا جګړې نه پکې او چې کله دا خبره جو موسی علیہ السلام لاړ هلته کې هغه سړي واک اختیار هغه واغست هغه ویل که تاسو کوم کاری را جمع کړلی هغه راوړي دي پردي هغه را جمع کوي راوړي مالا هغه راوړو دغه ته واچول قالب ولا جوړ کړو هغه ته واچو هغه نه اسخه جوړ کو او هغه خلقو ته وی موسی علیہ السلام تل په الله پسې او الله راغله دکې ونه نو تل حلول عقیده و داغي دا مصر کې دا قصې وی نوې خدای په دکې نو ورنه نو تل خدای خدل ته راغله او موسی علیہ السلام تل ول دا واقع راځي رستو نو خلقو دو عبادت شروع کو عبادت یې سو
نو خلک خبره کوي نو څنګه خري جو هغه شانتي سری نو چې خدای دغسی نو عبادت به څنګه جو هغه شانتي وي کنه نای کانو يرقصون دی بچا پیر چورلیدل او غړا به کولا لاسونه پړقول شپېلې به وحال دا د عبادتو آیو سړیو هغه چرته امام سے بازی خبر یم دي سي نو چې کله هغه منځ کاو نو ول الظالمین چې وینو هغه سب بل شانتی وي نو دغه مقتدیانو کې یو تن ولاړو نا پوه هغه ځاله مولاو چې تر راغلو ناغه چې کله ول الظالمین وي نو دغه امین پکار دي نو دغه ول الظالمین نه ویل هغه بل څه شی وي جوال دغه هغه وتتتا وستو خلکو ته دا چلو وې د دې ول الظالمین به دې امین کړه نو دغه هغه شی الحمدلله غلط وي ول الظالمین چې وي هغه غلط وي نو زه هغه باندې امین نشم ویله نو دا څه مسله و نو دغه سي چې خیر خدای شي نو هغه معبودان به څنګه شي هغه چې کوم عبادت کوون کی هغه به څنګه نام د وشانی وس چې ګوره سمره چې ګوره څوک لګیا دي د غوا عبادت کوي غوا ته خدای وایي څوک ته مور وایي څوک سکی څوک سکی او دغه د غوا دا خبره دا زمونږ په ذهن کې هم د بعضې پخوانو مولیانو کینول وه وی به هغه خبر هغه ځین را روانه ده دلته کې د خلک هندوان چې د غوا عبادت کوي او د غوا میچاج اسکی اسه چې وایو کوي نو لګیا دي نو زمونږ په ذهن کې هم دا کتابونو کې وو زمونږ دریم سلورم کتابو سکول کې مونږ چې کله وی نو پاغي کې دا خبره دا لیکلې و نو زما په ذهن کې هغه وخت نه یې خو دي دا نو د بل په ذهن کې مې خو دي دا چې دا زلزلہ ول راځي وی زلزلہ ذکر راځي کتاب کې مستقل مضمون ده نو د دې د دومره وړو کې د دریم سلورم د وړو کې چې دا قصه ته بیان کې دا سبق وته وې سکول کې وته وې نو چل بکیږي نو دې بدقه ذهنیت واخلي یا هغه وای کنه به کوي کنه نو چې دا زلزلہ ولې راځي وې دا اصل کې دا زمکه چې دا د غوایي په خکر پرته ده نو چې کله د غوایي دا یو خکر ستړی شي نو د بل خکر ته چې اړی نو زلزلہ راشي دا زمکه وړقي زلزلہ راشي دا د خلکو مولیانو بم دا قصې کولې زمونږ سکول په کتابونو کې هم دا قصې وي نو د خلکو په ذهن کې دا خبره ورننوتل وه او دا خبره غلطه ده د غوایي څه حیثیت ته چا به دا کوي دا څه چې دي د الله په قدرت ولاړ دي ثم اتخذ رستو د غوا قصه بیانور راځي غوا الله رب العزت د خلکو ته وی غوا ذبح کوي غوا حلال کوي هغه تذکر راځي بیا الدګي بیا وای ثم اتخذتم العجل بیا اونیو تاسو سقل من بعد رست داغنا وانتم ظالمون تاسو وی ظلم کون کی شرک کون کی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك نشکل موسی علیہ السلام راغه نو دی توبه وستا نا الله وی زمات معاف کو شرک خبر ورستو بیا کم چې عملی خبره ده هغه بیا رستو برازي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا معاف حکم تاسو ته رستو داغینا لعلکم تشکرون پای تاسو شکر وباسئ دغه زبان به بس کو ترجمه ده او ان شاء الله بیا وسره وای الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي الله رب عزت سمرا مظلومان دي الله یغي امدادو کی الله د خلقو د دشمنانو د ظلم نه خلاص کی بسم الله